بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره شپاړسمه برخه سره حاضر یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی ستاسو سوالات جوابات راکول لپاره ناشته. مفتی صاحب عبدالعزیز د باجانه یو تپوس کړی دی دیوی چې معتکف یعنی اعتکاف والا کس چې اعتکاف کینی نو د جمعات کې پردې لګول د دې باره کې تپوس کې چې آیا دا پردې لګول لازم دي او کنه پردې نه بغیر هم کېناستی شي سړی او که بالفرض د پردې لګول لازم وي په دې څه دلیل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف اصل کې یو سړی جمعات کې کېناستو دی ته بس اعتکاف وي. باقی پرده لګول یا یو ځای را بندول هغه دې دپاره چې انسان عبادت کوي او عبادت کې ورته څه خلل واقع نشي، معنی آرام او سکون سره هغه خپل عبادت وکړي یا په هغې کې آرام کوي نو د خلکو نه په پرده کې. البته پردې لګولو په وخت کې دا خیال پکار دی چې ضرورت نه زیات ځای خلک نه راګیرئ. او بله خبره دا ده چې مونځ کوونکي راځي جومات ته نو هغوی ته د دې پردو د وجې نه ایذا او تکلیف هغوی تر دې د وجې نه ونه رسي. باقي پردې لګول جمعات کې ځان له یو ځای مقررول هغه شته بالکل. ابن قیم رحمه الله خپل کتاب زاد المعاد کې لیکي وی اعتکاف مقصد همدا دی چې انسان یکسویۍ سره الله طرف ته متوجه شي. نو که پردې سره هغه یکسویي راځي او که نه بل څه سبب سره چې یاره د نورو طرفونو نه سړی بالکل یو طرف ته یکسویي او عبادت کې بس بالکل مصروفي نو بیا هغه جایز دي. باقي دلیل په هغې باندې دا دی نبی علیه صلات وسلام ځان دپاره یو پوزې هغه داسې ودرولی او کمره غوندې جوړه کړې وه. بخاري کې روایت 2034 او مسلم چې کوم روایت دی 1167 هغې کې دا دی چې نبی علیه صلات وسلام جمعات کې اعتکاف کولو نو ځان دپاره خیمه لګولې وه. نو چې خیمې لګولې وه نو بس دا شوه چې پرده هغه هم جایز شوه. دغه شان بخاري 2041 نمبر آیات او مسلم 1172 روایت هغه دا د نبی علیه السلام د اعتکاف اراده چې وکړه نو یو چټایي هغې داسې ودرولې وه د هغې نه وړه غوندې کمره جوړه کړه خو بیا یې هغه لرې کړه او بیا یې رمضان آخري عشره کې اعتکاف وکړو. نو که څوک لګی جایز دی جی. ماشاءالله. دا سید غني رول یا حسین نه تپوس کوي چې اعتکاف دپاره جامع مسجد شرط دی او که نه د وړوکي جومات کې هم اعتکاف کیدی شي؟ اعتکاف دپاره جامع مسجد هغه شرط نه دی. هر هغه جمعات چې په هغې کې 15 وخته د جمع مونځ کېږي بس هغې کې اعتکاف کولی شي معنی هغې کې کېناستی شي. بیا هرې محلې والا له پکار دی چې د خپلې محلې نه یو کس کېنئ. کوم ځای چې جمع نه کېږي او عادت هغه ځای نږدې جومات وي او هلته جمع کېږي د جمعې یو خو د جمعې مونځ دی یو عامه جمع ده نو هغه جومات کې به کېني چې کوم کې 15 وخته جمع کېږي. باقي جمعې مونځ که په هغه جومات کې نه کېږي چې دی پکې ناست دی نو که بل ځای د جمعې مونځ کېږي او دته هغه ځای نږدې نو فوراً د هلته لاړ شي هلته به مونځ وکړي د جمعې او فوراً به بیا خپل ځای ته راځي. او که جومات ته ډیر لري او په ده باندې جمعه هغه فرض هم نه نو بیا اعتکاف ځای کې د عام د ماسپښین مونځ چې دی بس هغه دې وکړي جي. ماشاءالله. نوررحمان د زیدي نه تپوس کوي چې معتکف اعتکاف کې چې ناست دی او د واشروم ته ځي یا عذر شرعي نه بار ځي نو د خلکو نه دا مخ داسې په کپړه پټوي. آیا په دا مخ په کپړه پټول دا شریعت کې د دې څه دا شته؟ نه جی بس دا بالکل شریعت کې د دې څه نشته. ځان باندې داسې تکلیف وکړي ځان نه اچوي او دې کې څه نشته. بس کاره دي ځي واشروم ته ځي یا اودس ماتې له ځي نو بس دغه شان دي ځي مخ پټول له خلکو نه یا دا نشته جي پردې باندې. چکدري نه نورالواحد سے تپوس کوي چې اعتکاف کې سړی موبایل استعمالي خبرې کوي رابطه کوي آیا دا رابطه کول په حالت اعتکاف کې دا جواز لري؟ اعتکاف کې موبایل باندې خبرو سره اعتکاف ماتیږي نه خو معتکف هغه لره هر هغه څیز پرېښودل پکار دي چې هغه د عبادت کې یکسویي ده هغه خرابوي نو بس هغه د پرېږدي. لہذا موبایل داسې استعمال چې هغې سره د دغه عبادت د د یکسویي هغه متاثر کېږي نو بیا ترې نه ځان ساتل پکار دي. او اعتکاف چونکې دا ورځې دي او قیمتي اوقات هغه عبادت کې انسان له تېرول پکار دي. موبایل داسې استعمالول چې هغې کې تصویران کتل یا په هغې باندې تصویران جوړول
نو هغه خو که ارتکاب کې نه نو هم ټیک نه دي، جایز نه دي، او که ارتکاب کې بیا خو ډېر ګناه دی، بیا خو په کار نه دي جی. یعنی ستاسو مطلب دا چې فیسبوک شو دا ورته عام دي او جی دغه خو نه دي استعمالول پکار دي. عزتمنو کتونکو د 14مه برخې سره مفتي صاحب سوالات جوابات درکړو. ستاسو اختر باره کې تپوس وي یا شوال د روجو باره کې تپوس وي نو زموږ واتساپ نمبر په سکرین باندې چلیږي، تاسو موږ ته سینډ کولی شئ. انشاءالله مفتي صاحب دغه تفصیلي جواب درکړي. انشاءالله سباني پروګرام 18مې برخې ته موږ تاسو نجات غواړو. د الله په امان.